أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله رب العزت خفه شو چې تاسو دې اونې ته ولې نږدې شوې، اگر چې هغه نه هیره شوې وه او هیره کې پکړ نشته. ان الله تجاوز عن امتي ما وسوست به صدرها ما لم تعمل او تکلم. زما د امت پړ کې څونه وسوسې راځي د طلاق نو طلاق نه کی، الله رسول خلاف عقاید او قران او حدیث خلاف په دې اس نه کی پریشان کېږي. ما بل حدیث کې راغلي ذاک سریع الایمان، دا مضبوط ایمان علامت ده. بهرحال پقص آدم علیہ السلام نو ته خو الله ته خفه شو. حسنات الابرار سیئات المقربین. فتلقى آدم من ربه کلمات، نو حاصل کړو آدم علیہ السلام د خپل رب نه کلمات. هغه کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب علیه، نو الله رجوع کړه په آدم علیہ السلام. تاب یتوبو مانا دا رجوع کول. گورنمنٹ گان ڈو اٹ ڈن. فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم ہیلپنگ اور بدلی گی، نو صیغے خبری بدلی گی، زمانے بدلی گی. تاب یتوب مانا رجوع کول. تائب توبہ کون کے، یعنی رجوع کون کے، واپسی کون کے. ولے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہے. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه. چاچی دا اللہ باؤنڈریز پار کړي، پولی پار کړي، الله ته خفه ده. نو توبه معنا د رجوع، تائب معنا دا رجوع، واپس ته باونډري ته راشي. فتاب علیه، ولته ګناه نه وشوي. نبی د ګناه صغیره کبیره نه پاکی ریفرنس او دلیل لا ینال عهد الظالمین. انه هو التواب الرحیم، بیشکا هم اغزاد الله توبه قبلون کے او مہربان ذات ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا، من اوے چې خطه کوس چې د جنت نه ټول. فاما یاتینکم مني هدى، نو کچره تاسو راغه زما د جانبه هدایت، کتاب، نبی. فمن تبع هدایا، نو اے انسانیتا چې کم یو کس زما د هدایت اتباع او مننه وکړه، فلا خوف علیهم، په دې باندې به اس خوف نه وي، ولا هم يحزنون، او نه به دي غمزده کیږي، نه په یری. والذین کفروا وکذبوا، او هغه کسان چې هغه انکار کړی دی او زما د آیتونو تکذیب یې کړی دی، دروغ یې ګڼلی دي، اولئک اصحاب النار، نو دغه کسان اور والدی، ہمیشہ په اور کی اوسیږي. یا بنی اسرائیل، اے د یعقوب علیہ السلام اولادا. بنی اسرائیل یو څو نقطې غور سره اورې وی لیکه، سبق لیکه. الله رب العزت په 13 سپارو کې 20 سپارې داسې دي چې پاغې کې د يهوديانو بنی اسرائیلو تذکرہ کړی ده، او د بنی اسرائیلو یو سلویخ بیماری، گناہونا، اخلاقی گندگی اللہ رب ذکر کری. جملہ مورد پاک رب نے پاک کلام کے 30 پاروں میں سے 27 پاروں میں یہودیوں کے 41 خباثت اور گناہوں کا تذکرہ کیا ہے. ان سے بچنا ہے. این مزان بچ کو داغی تذکرہ شروع شو. نو فرمائی چې اے د یعقوب علیہ السلام اولاده. اسرائیل، یعقوب، عبداللہ، درې وانا دا د یو کس نوم دی یعقوب. اسرائیل یو ملک ته، غاصب ملک ته. نو د دې نوم څه دی؟ یعقوب. اسرائیل، یعقوب او عبداللہ دا یو نوم دی. که یا بنی اسرائیل څوک دا ترجمه وکړي نو ټیک پوي، اے د یعقوب علیہ السلام اولاده، اے بنی اسرائیل دغه معنا ده.
یاد کې زما نعمت التي انعمت علیکم چې ما پتا سو باندې کړو واوفوا بعهدي او زما غ عهد یاد کې پوره کې اوفوا بعهدکم نظام تاسو عهد او پیمان پوره کوم چې جنتوں بوزم دنیا کی به عزت در کوم و ایای فرهبون او صرف زمان و یریږي وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم او ایمان وروړي سچ ما نازل کړی دي مصدقا لما معكم په قران باندې چې دا قران تصدیق کوي دا هغه څه چې تاسو سره سدي د تورات ولا تكونوا اول کافر به او مو جوړيږي لومبه کافران به په دې قران باندې مدینه منوره کې غټه 15 قبیله وي درې د يهوديانو بنو قینقاع بنو نذیر بنو قریظه او دوا اوس خضرج ابو مسلمانان شو منافقین هم پکيو درې يهوديانو د يهوديانو د قبيله راغله د لپاره زم په کتاب کې د نبی اسلام تذکرہ دا چلته مبعوث کیږي مکه کې او مدینه ته هجرت کیدل ته تناستو خو ایمان ورونو تکبر بغض حسد عناد او اوس خضرج مخکې شو ناغي د وجه نو الله زکه د يهودو تذکرہ قران کې زیاته کړی دا وی دي کې تکبر د يهوديانو کې ایمان نه وروړي او عیسایانو کې عاجزي د ایمان وروړي ننم ډیر ایمان وروړي عیسایان زما په لاس پونې 300 عیسایان سکان دوان مسلمانان شي بهرحال صرف زمانہ ویریږي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او مبدلوي دلته اشترا مراد استبدال له او مبدلوي زما د آیاتونو په بدله کې ثمن قلیل چې لږ ثمن والے لږ قیمت والے تینه مراد دا دی چې دی تورات کې د نبی له سلام د صحابو تذکرہ وا هغه کې ګډوډیشن راوسته ګډمډ نو چې نبی له سلام د خلک ایمان نه وروړي کني خلکو بیا هغه ته کینی مونږ ته بنه کینی نو مونږ خلوټو نن سبا مونږ دین نه کاروبار جوړ کړی مونږ مولیانو عوام لوټو بدعات مو ایجاد کړی نو فرمای داسې مکوي و ایا یفتقون او صرف زمانہ ویریږي الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځي والسلام